باب ما قیل فی الرماح دا باب دی په بیان د فرامین مقدسو د پیغمبر علیه السلام په باره د نیزو او محشی ذکر کوي چې باب دی په بیان د استعمال د نیزو او داغي د جوړولو سره د فضیلت نه پیغمبر علیه السلام په خپل نیزا استعمال کړی دا او پیغمبر صاحب نیزا ساتلی دا دارنګي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما رزق الله د نیزې لاندې کړی دین الله فضیلت بل نشي کېږي ما قیل فی الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي الله زما رزق خده زما د نیزې د سوري لاندې معلومه شو چې کوم خلک وي چې توکل چره هغه نوم د ترک اسباب دي هغه بیچاره نه د قران نه خبر دی نه د حدیث نه خبر دی تحت ظل رمحین معلومه شو چې رمح به استعماليږي او الله به رزق راکړي اسباب سامخي البته دا دي چې اسباب باندې اعتماد مناسب نه جایز نه دي والصغار علی من خالف امری او ذلت رسوائی دا پاغ بدبخت چاہ مخالفت کی زما دو حکم نا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب لهم محرمين تخلف لا دي سمخويل حالت قتاده رستفات شو سره د خپل هغه مرګورو نه چې محرمین ای احرام کیو او قتاده بذات خود غیر محرم او دای وجه قد مره چلو فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه باب ثابت شو بس حضرت قتاده اغیت زما رمح راکه ای ول ورنک جی فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموه إنما هي طعمة بشك دايو عظيم خوراك خطومة كالتنوين تعظيم دايو عظيم خوراك أطعمكموها الله جلاد لدرك في سفر بعد وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر وقال هل معكم من لحمه شيء باب ما قيل في الدرع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان د زغری د پیغمبر علی السلام چې د حضرت زغره چوانو دا د کم سیز نه جوړا او دارنګ باب دې په بیان د قمیص د پیغمبر علی السلام په الحرب په میدان جنگ کې یو یا باب دې په بیان د استعمال د زغری او د قمیص په وخت د جنگ کې چې حکم څه دی استعمال ولشي مقصد یې څه شو الکه د اصغر استعماله ته دا خو د توکل نه منافی نه ده ونا د عین توکل دی وقال النبي اخوي بحسان بما في الكتاب ذكر في سبيل الله وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت اے الله انشدك عهدك یا دوم تا تا ما سره کړه دې زمونږ د حفاظت ووعدك او تا وعده اللهم الا ان شئت کستا خوشي د هلاکت مؤمنین په بدر کې لم توبد بعد اليوم د بیا په توحید عبادت اونکړي شستانن نرشتو ول نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم او بدر کې اعلی صحابه کرامو چې حضرتم نه او صحابم شهیدان شو درس وسوق پاتې شي فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد الحفت على ربك تعبير مبالغه کا په دعا کولو کې پر خپل باندې یعنی ډیر زیات دعا جو وخت وهو في الدرع فخرج بس حضرت غره کې و خلاص با امام بخاری حق ادا کړ مخکې
وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر وبه قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير. وحدثنا وبه قال حدثنا معلى حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد وقال يعني حدثنا الأعمش درعا من حديد. وبه قال تاسو موږ ویلو چې د حضرت غره د سشي نه و دل تراغه درع من حدید حضرت غره استعمال کړي و هغه مراغه حضرت په کور کې غره و هغه مراغه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل الرجل والمتصدق مثال د بخیل چې ممسک شي او مثال د سخی چې متصدق خیرات کوونکی دی په مثل دغه دوه چغو دی مخکې تیر شوي دي. عليهما جبتان من حديد قد استرت ايديهما الى تراقيهما چې جوخ شوي دغه لاسونه دغه مرکندونو سره داسې ٹھیک شو او چې کله صدقه کوي نو د الله داسې کی ولاوشي اصغر کا ترتاج دې سید رواشي او چې بخیل دا چوڑای نور ټټکی تر دې چې دا لاسونه او مخ ارث یو بلکون خیر. وكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى توفي اثره وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة الى صاحبتها. توفي اثره چې معنا په لار سره ذکر او صغره ودین او غدنه قدمونه نقد قدمونه ختمي دلته مراد ګناونه دي. وتقلصت عليه وانزمت يداه الى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد ان يوسعها فلا تتسع. یعنی دې کوشش کی ان يوسعها چې دا صغره ځان ته ارث کی لیکن اغا چر نه ارثي. باب الجبه في السفر والحرب. بس استعمال د چوغي په سفر کی او دارنګي په وخت میدان جنگ کې او د کتاب وضو حدیث د تشریح بوله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن ابي زحام مسلم عن مسروق حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل فتلقيته بماء فتوضأ عليه جبة شامية فتمزمز واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان زيقين فاخرجهما من تحت فغسلهما ومسح براسه وعلى خفيه. باب الحرير في الحرب. باب دې په بیان د استعمال د ریخمو په جنگ دا رجمات مخمام دا رجم د دې د تن قاعده په ریډیو سټیشن کې تلاوت کړي دا زمانه کې دا خاجی بهرحال الجبه فی السفر والحرب. بعد استعمال د چغی په سفر او دا اوس الحریر فی الحرب استعمال د ریخم په جنگ کې په وخت د جنگ. ګوره امام شافعی علیه رحمت فرمایي چې د ریخم استعمال په جنگ کې جایز دی. دا یو خبره شو ریخم استعمال په جنگ کې جایز دی او دغه یو وجه محدثین ذکر کوي چې د توري گزار تنبی پوښ دي کنه او تنبی دیم دا خبره ده چې هغه وخت کې د صحابي باندې یا د خارخ بیماری وا او یا سپګي دوه سبب کې دي چې اول سپګي هغه سبب د خارخ جوړ شو او دغه نه پس بیا سوچله بدن بګریدا نو لہذا دوی اجازه د وخت چې موږ د ریخم قمیصونه غوستې شو یا بشکه غوستې شي. به قال حدثنا احمد بن المقدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة ان انس حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير في قميص من حرير من حقة كانت بهما. وبه او امام ابو حنیفه سے مسلک دادے چې ریخم نشي استعمالول په حال کې الا ان کې عذر شدید شي او صاحبین امام شافعی سے سره دي. وبه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا حمام عن قتادة عن انس التافل وحدثنا محمد بن سنان حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان عبد الرحمن والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل
فأرخص لهما في الحرير فرأيت عليهما في غزاة. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة أخبرني قتادة أن أنس حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام في حرير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لهما لحكة كانت بهما لوجد خارشنا خارق بنوي دا خارقم ټیکه په پښتو کې دا څه خارق څه سره دی انو خارش بدل ته وایو چې ادب راشي کنه لوجه دا خارشنا چې په دې باندې وو نو حضرت ته اجازه ورکړه. باب ما ذکر فی سکین باب د بیان د استعمال او ذکر د چړې معنا حضرت صلی الله علیه وسلم چړه استعمال کړی دا او پاغي باندې غوخه کټ کړی دا او خورلې دا او دی باندې موږ مخکې ابو داود روایت او تطبیق کړو چې ابو داود کې نه به استعمال او دلته حضرت استعمال کړه بیا مسلم شه معنا سخت غوخوي نو استعمالول شي او چې نرمه پستۍ لکه بے ذات چرګه نو بیا کې د چورکای سیستم ضرورت ده مخکې ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها يحتز منها بتركي كتكول ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين باب ما قيل في قتال فألقى السكين زرك خود تركي بس دا چې وي ورزولا ورزول خن کې زرك خود نقي. باب ما قيل في قتال الروم باب د په بیان د هغه قول چې ویل شوی دی په بار د قتال د رومیانو سره قتال او بیا دغه فضیلت او دا رومیان چې کومونو د عیسی ابن اسحاق او اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام په اولاد کې او دې سره چې دینو jihad شو ټیک شو وغزا او دا هغه jihad یو قول د علماء کرامو دا دی چې دا د دې یو علاقه وا د قسطنطینیه او په یو کې jihad شو تقریبا هجری 28 کې په خلافت صدیق رضی الله عنه پس خلافت عمر رضی الله تعالی عنہ او څوک نه دا خلافت عثمان زکه 28 دی هجری 28 خلافت عثمان دی او قسطنطینیه چې کوم وا نو پای کې jihad شو نو په زمانی د حضرت معاویه سره شو رضی الله عنه او څوک د معاویه سره د وفات نه پستا یزید ابن معاویه شو هغه امیر لشکر او هغه په دې jihad کې تلو جی. وفي قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي وحدثنا يحيى بن حمزه حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسي حدثه انه اتى عباده بن صامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له عباده ابن صامت چوکن نازل دے فاتحیدن کے او فی ساحل حمص د حمص یو کونا یو علاقه کې وهو فی بناء له او دا د دې آبادی وا جوړ کړی شی وغه وای وهو فی بناء له دا زې چې کومو دا د دې جوړ کړی شی مکانو وماهو ام حرام او دې سره دې بیبي ام حرام هم وا. قال عمر فحدثتنا ام حرام مقتدا حدیث ام حرام بیان کړی دی يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهما. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله. قال لا. باب قتال اليهود. ایک منٹ ما درته چې یو رومبه jihad شو اور پای کی خلافت تا عثمان رضی اللہ عنہ په دویم jihad کی امیر لشکر چو نو یزید ابن معاویہ سے وہ او دی حدیث ته ګورا وی اول جيش من امتی یغزون مدینه قیصره یو کله به چونمه قیصر دی او دوی چې وکلا غی ته jihad لذین مغفور لهم دی له الله بخشش ورکړي. نو ما ورته انا فیهم یا رسول الله. قال الله سبب پدې کې نه یعنی دا ستامرګ په مخ کې جنگ کې شي وي. اوس دینه معلومه شو چې په دې jihad کې یزید ابن معاویه سره وو څوک وای
او اراغ یزید ابن معاویہ مغفور لهم دے یزید ابن معاویہ مغفور لهم دے حالانکہ یزید ابن معاویہ سے ابنا کو ډیر کارونه داسې شوي دي چې قابل اعتراض دي صحابه کرام شهادت ته د زبیر رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن زبیر ابن عوام شهادت ته دا څلور مسائل پکې ډیر شي دي تاسو خیال دی د دغې لپاره بعض علما وي چې مغفور لهم د هغه زمانه خبره وا چې سو وخت کې د جهاد کیو او کله چې د جهاد نرستو بیا دین داسې اعمال ارتکاب شوي دي چې الله بهتر پويږي نو دې لپاره بعض خلک وي چې د ملعون دي لعنتی دي وغیرہ وغیرہ لیکن زمون د شیخ القرآن تحقیق او د گنگوہی رحم الله تحقیق دارنګه د نور علماء کرام تحقیق داده التوقف فی حال یزید ابن معاویہ موږ ته څه ملایو چې موږ ته ملعون دي موږ څه ملایو چې موږ مرحوم دي بس یزید ابن معاویہ او خلافت کړ دي جهادونه هم کړ دي په مدینه چړایم کړي وا دای په زمانه مدینه او د بیت انتهای به حرمتیم شوی دا نو په دې لحاظ سره موږ توقف بس او کې اوسره تاسو وی چې توقف ولې کې نو ته وختار ابن اسرار خبره کوي چې د فرعون کفر خو متحقق دی نو تاسو در په فرعون باندې لعنت په ژوند کې ویل ها چته حساب کړی نو په چې هغه باندې په دې سره خبره خلاص جی باب قتال اليهودي ګورا پیغمبر علی السلام پیشنګوئی دا چې داسې وخت براشي چې يهود سره به جنگ کیږي او دا جنگ با په زماني د حضرت عیسی علی السلام وی کله چې با دجال راځي او په هغه وخت کې عیسی علی السلام راځي عیسی علی السلام چې د jihad وکړي او دجال چې کوم دی هغه به ختميږي په دغه وخت کې دا يهوديان سره مسلمانان جنگيږي تر دې پورې چې الله کریم شان وي چې يهودي با د مسلمان نه اون شاته غټ شاته دیوال شاته دیو پټيږي هغه دیوال به आवाज کی یا مسلم هاذا يهوديون اے هاذا يهوديون تا خیال دې کنه تاسو دې تاسو ورپسې وفي قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يطبع احدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. باب قتال التركي. ګور دام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنګوئی دا قرب قیامت بداسوي چې د ترکیانو سره به جنگ کیږي او د ترکو نه بدای چې دغه هغه سپلای چې کوم دین هغه به د ویختو نه دا پاټی چې دین دا به د ویختو نه آیا څو کوئی چې دا ساوري یا د ګړي بيزي چې کوم سرمنه را دا د دباغت نه بغیر به د استعمالي لکه څنګه چې دغه بيزا لاله کا سرمن تل رکا او دغه نه شیشه جوړ کا ٹھیک شو اور پاغي باندې خپل کاروبار کوا او دغه دا مخونه چې کوم دینو دا په شان د دال دي دال یعنی ګول وي دیم کول دا چې مخونه به په شان د دال وي خدا چې دا غوخه په دې مخونو باندې زمره زیاتی چې دا غوخه په یو بل باندې خطرې راسي لکه دلته یو لیکه دلته بل راسي دا څنګه لکه اوس بعضی سره چې ډیر غټي کنه هر دې مخ دوه درې لار جوړي دلته دا مخونه به داسې ګول په شان د ډالوي غوخین وي او پوزي بلندې چپړې دي او سترګې به بالکل نری وي لگا چې بالکل نری وي دا به نه خوي. وبه قال حدثنا ابن نعمان حدثنا جديد بن حاتم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تقلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما ينتعلونني على شعري وان من اشراط الساعه بشك انكم د قیامت نه داد ان تقاتلوا قوما تاس بجهاد کوي او قوم سره ينتعلونني على شعر شغيب پخپو کوي هغه پانی د ویختو یا خو بدغه سی ویختو والی پټه دا پټه نه دا د ویختو نه جوړي او یا بغم جلد غیر مدبوغه بی وَإِنَّ مِنَ الشَّرَاطِ السَّاعَةِ أَن تُقَاتِلُوا قَوْمًا چتاس بجنگی گئے او قوم سرا
حراز الوجوه پلن مخون والا کأن وجوههم المجان المطرقه گویا کې مخونه دیږي چې دی پشان دغه ډال دی ګول کړی شوی یا پټدار کړی شوی پټدار کړی شوی مراد پټنه هغه د وخی هغه موړی دی په مخونو باندې بد دی وخی د سرمنو کې موړی جوړي. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتل الترك صغار الاعين حمر الوجوه زلفا تقاتل الترك جنگيږي بتا سو ترکیانو سره او دغینه قبدای چې صغار الاعین وړي سترګي وي حمر الوجوه او سر مخونه وي زلف الانوف لنډي چپړي ته پوزي وي پوزه بلندومي او بالکل د مخسره ملاو وي کان وجوههم المجان المطرقه یا مطرقه مخونه داری چې دی پشان دا غډال دي دا سه ډال چې اوس په نه پیخې جوړ شي یا دا سه ډال چې په یو بل باندې پټیدار شي اوس په نه په یو بل خې جوړ شي. ولا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما يعلم الشعر باب قتال الذين ينتعلون الشعر قد مر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما يعلمهم الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما كان وجوههم المجان المطرقه. قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه صغار الاعين زلفا انوف كأن وجوههم المجان المطرقه. باب من صف اصابه عند الهزيمه ونزل عن دابته واستنصر. ما شاء الله. ګورا مجاهد او د امیر جهاد کارنامه من صف اصحاب عند العزیمه یعنی هغه امیر چې د خپل مرګرو په وخت عزیمت سوږي صفونه بستیو کی او څنګه وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګوره مورچی صحابه باندې جوړ کړی او بیا صحابه کرام په مورچو تقسیم کړه. دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر لشکر تم داویلو صف اصحاب عند العزیمه خدا نو خاصه مسلمان په میدان جهاد کې اول ځل کمزور اخکار شي شکست غري کمزور اخکار شي نو دې امیر را کوشي او خپل مجاهدین او مرګرو ته ترغیب ورکي هغه بیا سو بسته کی او د خپل سورلې نه کوشي او الله نه امداد وغواړي لکه غزوه حنین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 12000 صحابه او التکی حوازن چې کومه 4000 لیکن بہرحال د خدای پاس امتحانات کړه نو اذ اعجبتکم کثرتکم نو کل الله پاک دې دا نه خو خیر چې ډیر خیر او ډیر خیره الله تعریف د بنده نه خوښي اوشي نو بس الله غشک فتح جو هغه په شکست بدل شو کړه دغه وخت کې صحابه تربیت شو پیغمبر علی السلام یوازې او څو مرګري او سره پاتې شو حضرت خپل قصوا باندې سور ابو سفیان چې کوم دی هغه قصوای نیولې و او حضرت عباس سے و اور 4000 لشکر ته بالکل مخامخ روان دي وای انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب نو هغه ته وای صف اصحاب عند العزیمه ونزل عن دابتی قصر راکوش واستنصر الله نے امداد و حدیث کرا دی نبی علیہ السلام اللهم انت المشتكى وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الجهراني وحدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء وسالوا رجلا كنتم فررتم يا ابا عمارة يوم حنين قال لا والله ما ابن خالد الحراني لا تقل جراني والنقطة تحت الهاء يتعلق بفتح الهاء المهملة. حدث قال والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان واصحابه واخوافهم حصرا ليس مذكور خرجان شبان واصحابه نوجوانان واخفافهم حصرا ليس بسلاح خپون اخبابلو الک وسلیم ورسخنه
دوی راله مقابله د یو قوم ته چې رمات سخت وشتون کیو نو ما مخکې معنی کوله مشکات کې رامیان خینوی ما رامیان په بیارو دوی مسلمانان شنو څه رمات وایما دا لفظ رامیوم نه ما ځکه چې دې کې اشتباه راځي دي ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فاقبلوا هنالك الى النبي رشق ولکیږي نزه بازی ته چغي فنيزي باندې نزه شروع کړه وهو على بغلته البيضاء وابن عمه وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنزل ثم قال ان النبي لا كذب ابن عبد المطلب ثم صف اصحابه بعزت صحابه کرام صفونه باندې دروي باب الدعاء على المشركين بالهزيمه والزلزله ګوره د امام بخاری علیه رحمت د ابواب انعقاد ډیر عجیب دی اوس دا باب چې دی په باندې د دعا علی المشرکین نه کله چې مشرک تا په مقابله کې راوځي نو دغه د شکست او د ذلت دعا بغواړي نه خیری بوله کوي ٹھیک شو او چې کله مشرک تا مقابله ته ناراضي هغه لبده هدایت سوال کوي دي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا عيسى حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وبه قال حدثنا دام دلیل شته الصلاة الوسطى ما ذکرها حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم انجز الشامين اللهم انجل الوليد بن الوليد اللهم انجل عياش بن ابي ربيعه اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم اللهم اسدد وطأتك على مزر اللهم سنينك سني يوسف وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه فقال ابو جهل والناس من قريش ونحر جزورا من ناحيه مكه ونحرت جزور بناحيه مکه او علال کرشو او خان د مکی یو غاړه فارسلون دوی یو کسلګ فجاءوا من صلاها دوی راز د قصاب خانینا دغی میشما پریوان او یا دغی لره او د حضرت په ملا باندې کې خدا فجاء خادمة فالقدوان وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لابي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وابي بن خلف وعقبة بن ابي معيط قال عبد الله فلقد رايتهم في قليب بدر قتلى فلقد رايتهم في قليب بدر قتلى يعني مقتولين تبع كرشوي قال ابو عبد الله ونسيت السابعة او من اغوم ارشا او خلقي اغوم نم چې د عمارة بن الوليد دی عمارة بن الوليد جی قال ابو عبد الله وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق اميه بن خلف وقال شعبة اميه او ابي وصحيح اميه وبه قال حدثنا سليمان بن يعني دا ابي بن خلف نو دا اصل کی اميه ابن خلف دی جی حدثنا حماد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قالت اولم تسمع ولعنتهم يعني حضرت عائشہ بغي لعنت ہوئی فلم تسمع ما قلت عليكم باب هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب ما شاء الله نو کنا ګورا دا هغه پرونه مرګري څنګه دا نورانی کال دی زموږ دا د ناشنا جمله ده د خوري نه وتا دا نورانی کال دی چې په یو مجلس کې څومره غلطه درود په پیغمبر صاحب وای سره اندازه خو لګی کنه او درود چې نو ټول اقرب القربات ته نو اوس دې حال يرشد المسلم اهل الكتاب آیا تعلیم ورکول شي یو مسلمان اهل کتاب لا یعنی یهودی دے نصرانی دے د بل کتاب منون کړي نو دا مسلمان د خپل کتاب تعلیم ورته ورکول شي ويعلمهم الكتاب او تعلیم د قران ول ورکول شي دا سوال دی اوس جواب د حل بتور کې او ورکول شي
اوس امام بخاری مزاج کو تاسو خبره دی چې کم څه کې حل ذکر شي نو الته کې اختلاف بره حاشیه لیکل دي تفریق نه دي حاشیه وی کې چې کم ځای کې تالیف وی او خلقو کې تالیف الایمان وی نو د کتاب تعلیم ولا ورکا او کې تالیف پکې ني بیا مګه تعلیم ځکه کې دي چې د يهودو او د کفارو د لاسه د قران عظیم بی عزتی او بی حرمت دي وبه قال حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك اسم الإريسيين باب الدعاء للمشركين بالهدى اسم الأريسيين لا يرسين واليا يرسين قد مر في أول الكتاب نو زود ابن حدیث مسئول الدعاء للمشركين بالهدى یعنی دعا مشرک تا لپاد هدایت لیتالفهم چې دغه زړه ځان ته مایل کی یعنی ځان ته مایل کول پکار دي نه کې به دعا ولا وایي دي وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعبا حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن قال ابو هريره قدم طفيل بن عمرو الدوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان دوسا عزت وابت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلم او باندې وو او باندې اته ورته الله وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وكسرى ودعوته قبل القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. مسألة دعوت يهود ونصارى وتا د اسلام یعنی جهاد نمخ کی چکم بی دین تبقید یهود و نصارا دا اهل اسلام مخالفین اغی تب دعوت دا اسلام ورکول کیگی دویم وعلا ما یقاتلون علیه نو وعلا چه پماند الاشی و الا ما یقاتلون علیه او غاید قتال و غاید جهاد آب ترکم پوری وی درست حدیث کې راځي چې حتا یکونو مثلکم چغستاسو په شان شي یعنی مسلمانان شي وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى کسرا و قیصر بس او په حدیث کې هغه پیغام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم پیغمبر علیه السلام چې يهود او نصارا او ته په واسطه د خط لیکلو بل جز د باب دی و دعوت قبل القتال محشدی د کې برا ډیر تفصیلی کلام کړ دی چې آیا قتال مخکې دی او کې دعوت ال الاسلام مخکې دی نو په دې باندې قول فیصل هغه دی چې هغه خلق چې کم تا ته قریب دي اور اغي ته دعوت اسلام رسیدلې دی نو هغه سره بس ابتدا په jihad دا ځکه چې اسلام ورته رسیدلې دی او هغه د اسلام نه انکار کړی دی ها یو داسې علاقوي یو داسې ملک وی چې هغه ملک ته د اسلام आवाज یا د اسلام دعوت نه در رسیدلې نو بیا التکی اول الدعوت الى الاسلام دی او دغه نه بعد بیا قتال دی ځکه قتال قبل الدعوت غیر مناسب ده جناب. وفي قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن قتادة سمعت انس بن مالك يقول لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مكتوبا فاتخذ خاتما من فضة وكان ينظر الى بياض في يده ونقش فيه محمد رسول الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثني وقيل عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب الى كسرى فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأ كسرى خرقه یعنی ویشلو تس نزک ټوکړي ټوکړي کا
فحسبت زدا ګمان کوم چې ان سعید ابن المسیب قالوا فدعا عليهم النبي صلی الله علیه وسلم کله چې پیغمبر علی السلام ته دا پته ولګی دا چې دې ظالمانو زما خط وشلو او ریزه ټوکړي ټوکړي کا نو پیغمبر علی السلام هغه ته خیره وکړه او فرما چې ان یمزقوا کل ممزق الله چې څنګه دوی زما دا خط ټوکړي کړي دي نو الله دغه سي دوی له هم ټوکړي ټوکړي او ریزه کا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والنبوة ولا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله وقوله تعالى باب دې په بیان دې خبرې دعوت ورکړو پیغمبر علی السلام اهل کتاب ته د اسلام او د خپل نبوت لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د توحید او د نبوت اعلان حضرت سیب کړو او الله او دائم ورته ویل چې الله يتخذ بعضهم بعضا ارباب من دون الله چې څنګه په نصاراو کې تا طریقې کارو چې هغه خپل مشران پادریان او دغی سکالر او دغی دانشور ٹھیک شو هغه د حل او د حرمت ذمہواران او واقداران ګرځولو نو ورته الله يتخذ بعضهم بعضا ارباب نبنوي جوړي بعض تاسو کې بعض لرا واقداران د شریعت الله نه بغیر وقوله تعالی ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب الى اخلایا یعنی ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله او ثم يقول استفهام کوي اده بدا وی خلقتا چې شیطان سو زما عبادت کوونکې الله نه بغیر دا چر نشي کېده چې یو شخصیت عالم وی خاوند د نبوت وی اب څنګه خلقته دعوت شرک ور کوي جی اوس تکرشا قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر ان يدعوه الى الاسلام وبعث بكتاب اليه مع دحية الكلب وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا الى عظيم البصرى ليدفعوا الى قيصر وكان قيصر لما كتب الله عنه جنود وردا یو ټکی منګه وکانه قیصر دا منګه التکی په یاد ویلو او چې التدا هرقل چې کوم د ایلا ته چې تل ایلا او دا ایلیا چې نو دا خو بیت المقدس ای وجدا چې د قیصر فارس سره جنگ کړو او د فارس په مقابله کې کامیاب شو نو د رب شکری ادا کول د پاره بیت المقدس ته تلو او چې کله التلاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم ورته ورسېدا او دی بیا الته وی چې څوک د مکی دغه حجاز سکراغله دي وګوره دي بازارونو کې چې پاره باندې پويږي او دا خط کې ماته کوم شخصیت را لګلې دي دغه احوالونو کې خبر وي دغه چاو دلته کې او قافله راغله ده او د سردار ابو سفیان دی وکانه قیصر او قیصر چې لما کشف الله عنه جنود فارسا هر کله چې الله لریکل دغه نه فارس لخ کړي معنا حمله پاس پاکړه او دیله غلبه ورکړه نو مشا من حمص الى ایلیا تو د حمص نه لار ایلیا بیت المقدس تا شکرا لما ابلاه الله لوی د ادا کول د شکری د هغه نعمت چې الله په احسان کړو هغه احسان سو په فارس باندې غلبه وا نو فلما جاء قیصر کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوایا قال حين قرأوا التمسوا الها هنا احد من قومه حين قرأوا التمسوا لي ها هنا احد التمسوا لي تلاش کې ما دې پارا ورش پټي روغدرا خپل سو کا سره پسند راځي ځکه دې ورته التمسوا تلاش کې ما دې پارا سو تلاش کې ها هنا احد من قومي پدې ایلیا کې یو داسې فرد چې د حجاز وی او د مرسل محمد صلی الله علیه وسلم د خاندان دی
لأسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة قدموا چراغلو دا ابو سفیان تجارا تجارت کون کی فی المدت التي فاغ مدید مصلحت اغ مدید صلح كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش چې د نبی علی السلام د کفار د قریش په منځ کې صلح نامه لیکل شوی و یادی درته صلح حدیبیه کې جی ماشاءالله ابو سفيان فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فانطلق به وباصحابه حتى قدمنا الياء فادخلنا عليه فاذا هو جالس في مجلس ملك د الناس په غزه د ناس د اقتدار د بادشاہانو لکه وزارت عظما چې کوم مکانو وعليه التاج وبصر د بادشاہ تاج پروتو وإذا حلوا ضماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قربت بينك وبينه؟ فقلت هو ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر أظنه وأمر بأصحابي فجعل خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه قل لأصحابي إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر أصحابي من ان یأسر اصحابی کہ چرنوے حیات دی خبری چ نقل کئی بمان زمان مرگری درو نو لا حدثتو انی اما وت درو ویلو کو اسلام نمخ کے زمانہ کے مشرکین د دروغ نہ او د دروغ نشر نہ یریدل جی حين سألني عنه ولكن استحيت أن يأسر الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدنا وينقصنا؟ قلت بل يزيدنا. قال فهل يرتد أحد سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن دا لکه چل دی ونحن الان منګه اوس په یو موده د صلح کیو انتظار کو چې وفا کیو کې خیانت دی دیوی التموی دیوی دقه یو خبره بس ما وکړه. قال أبو سفيان ولم أزمني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقص به لا أخاف أن يؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كان حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا يضال علينا المرة ونضال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم به؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبي فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل كان أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم هذا القول قبله قلت رجل يأذم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله. لم يكن ليدع الكذب على الناس نه دې چې خوري درو په خلقو نو يكذب على الله جمله کې استعمال کړي نو او يكذب على الله نو په خدای به دروغي سوال نه پیدا کی. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاؤهم يتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب چاغي نورانیت د زړه په پرده کې وردن نشي. لا يقدر أحد. وسألتك هل يقدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يقدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليهم البرة وتدالون عليهم الأخرى. وكذلك الرسل تبصر ويكون له عاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي. دا اغلسم خبره وا چې التنوا او موږ د ازي تایید کړو تاسو چې دلته دا لسم خبره رااله.
قد كنت أعلم أنه خارج ولكني لم أظن إنه منكم وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن أخلص إليه ولو أرجو كچرمات زماد جن امیدوی أن أخلص إليه چه رسیدشم دی شخصیت تا نو لتجشمت لقيه نو دیر په تکلف سرا تیشوا ځان با برانگیخته کما مکلف بکم دغی ملاقات تا ولو كنت عنده لغسلت قدمه او کزه ورسخوی نو ما بولا خپی ویزله سبحان الله. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الله رب العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا ما شاء الله ما شاء الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أنقذ مقالته على الأصوات الذين حوله من عظماء الروم وكسر لغتهم فلم أدري ماذا قالوا فلا أدري ماذا قالوا دغه وقت شور شو نزپو نشو مجدوی په دې شور کې سوې وأمر بنا فأخرجنا فلما خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر ابن أبي كبشة لقد أمر مضبوط شو کار د زوی د ابي کبشة هذا ملك بني الأسفل يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر ما زلت ذليلا ومز کمزور او کمزور ذلیلا وجد کفر سرا او زمانه ومز کمزور غنون کې په وجد کفر سرا مستيقنا یقین کې انکه وما چې بأن امره سيظهر جی حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره په دې حال کې زه اسلام بد ګڼم کېوم خېمه نشه رب مې رباني وکړه دروازه را لکلا وکړه اسلام قبول مې کړ. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابيه عن سالم بن سعد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين راية رجلا يفتح على يده فقال دا هغه مخ تاسو ویل دي په مغازیو کې چې سبب جنډه هغه چالو ورکول کی چې خیبر به پلاس کې پته کیږي جی فقام يرجون لذلك ايهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو ان يعطى فقال اين علي فقيل يرتقي عينيه فامر فدعي له فبصق في عينه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم على رسلك على رسلك ده کدا کی غلط لیکل دي دا کته زیر غلط دي ها بما يجب عليهم فوالله لا ان يؤتي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما لم يطع حتى يصبح فان سمع اذانا امسك وان لم يسمع اذانا غار بعد ما يصبح فنزلنا خيبر. دا حدیث دمه کې ویل دی خام مغازی کې دی ویل دی دا. وبه قال حدثنا قتيبة وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا التحويل. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمصاحيهم ومقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزلين. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وحسابه على الله. شاب ما شاء الله دې ټیټ رواني ما شاء الله الله دې خسته خد بلم درکې ما شاء الله ما شاء الله. باب من اراد غزوه فوضع بغيرها ومن احب الخروج يوم الخميس. ګورا باب من اراد غزوه فورى بغيرها ومن احب الخروج يوم الخميس. باب کې امام بخاری دو اجزاء راوړي. یو داده چې په امور د جهاد کې توریه جایز ده. توریه پټول ته وای سمانا
مقصد سفر پټای نه خو مثلا چې تاسو راکه پینډای ته ځي غرض ته پینډای دي او ته مرګورو ته یې په خور ته وسره په سمر ټیم کې رسی او دا په خور دلته 100 کیلومتر روانه دي لار کې سټاپ راځي کې ناراضي دې ته توریه وي دا نه چې ته په خور ته ځو بیا خو دروغ شو توریه دي ته وی چې مقصد د سفر د خلقو نه پټ کی لار د سفر یا زید د سفر پټ کی دا شرعاً جائز ده شیخ اوس خو لکه حالات داسې دي هغه زمانه چې کومه زمانه د شیخ سے ورحمت الله علیه نو هغه زمانه کې هم دا خبره وا وعلیکم السلام هغه زمانه کې هم دا خبره وا چې وی په سفر کې چې زین خپل زیب نه خېچا اوس کم ځای کې روانه اوس کم ځای کې روانه کله هم ته خلق وی کنه انو دا خبره خنه دا وای او دینه معلومه شو چې ور را توریه کول پټول جهاد ته سفر پس سره په اظهار د جهاد آخر سره یو دیمدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم سفر د جمعرات پر ورځ به خوخاو لیکن چې چرته به سفر کو نو زیارت پر سار وختي د بد پر ورځ نه زیارت پر ورځ سار وختي د حضرت تا سفر خوخو انو من احب مان داشوا جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان كعب بن من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الا وضع بغيرها التحويل وحدثني احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها الا وضع بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزاها معنی اراده او قصد کړو د دې حضرت صلی الله علیه وسلم په حر شدید په سخت ګرمای کې واستقبل اور اراده کړو مخامخ شو سفرم بعیدن هغه سفر ته چخل لرو ومفازن او بیابانونا واستقبل غزوه عدو کثیر او قصد کړو د مقابله دغه جنگ د یو ډیر زیات دشمن عدو کثیر زیات دشمن فجلى للمسلمين امرهم په دغه وخت نبی علی السلام د تبوک د سفر معاملہ بالکل ورته احکار کړه ليتاهبوا اهبت عدوهم دل پاجدوی تیار کی سامان مناسب د مقابله د دشمن مان یاد شو اهبت عدوی اهبتن مناسبتا لعدوهم واخبرم بوجه الذي يريد او خبره کې چې موږ روان یو ستا تبوک تا جی وعن يونس عن الزهري اخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك كان يقول لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوه تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس باب الخروج بعد الظهر باب دې په بیان د جواز د وتلو په سفر کې پس د ماسپخین مزنا او دې کې آغا کتاب الحج دا ویل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حج لته صحابه کرام مرګري شو ماسپخین مز نبی علیہ السلام مدینه منوره کې وک څلور رکعاته او مازګر مو چې نزول خلیفه ته رسیدلو والته بیا 2 رکعات کړو جی وفي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه الظهر 4 والعصر في ذو الحليفه ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يصرخون بهما جميعا یعنی چیغي وهلي مراد تلبیه ده چې د لبیک چیغي وهلي جميعا حج او د عمره په جمع نو حج قران جی باب الخروج اخر الشهر وقال قريمان بس اقا مسله دغه باب دې په بیان د جواز د وتلو سفر ته د میاشتې په اخره حصہ کې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د ذل قعدی په آخري هفته کې وتلو فرادی د حج او په سلورم د ذل حج مکی مکرمه ته رسیدلو جی
وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعده، یعنی 15 تاریخ دا ذوالقعد باندې چې 15 ورځې ورته پاتې وي. وقدم مکه لاربع ليال خلون من هغه څلورم شپې خلونه چې تیر شو د ذوالحجې نه، نو معنا په څلورم د ذوالحجه حضرت رسیدلو. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا الحج، فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم من محمد فقال أتت والله بالحديث على وجهه. باب الخروج في رمضان، باب دې په بیان د جواز د سفر په رمضان المبارک کې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه فتح مکه چوا نو پای کې پیغمبر علی السلام په سفر د رمضان کې راوته. کله چې غزوه بدر وا نو پای کې پیغمبر علی السلام د رمضان کې راوته. نو معنی دا شو چې اهم سفر وی او ضرورت وی تو رمضان کې ته وته شي سفر کول شي. الله اکبر. مخکې وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان وحدثني زهري عن عبد الله عن عبيد الله عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ القديدة. افطر قال سفيان قال زهري اخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال ابو عبد الله هذا قول زهري وانما يؤخذ بالاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوديع عند السفر. وقال ابن وهب اخبرني عمرو لك صبر التوديع عند السفر. ما شاء الله ما شاء الله. الکا رسختول په وخت د سفر د دوه توجیهات دي. مسافر مقیم لا رسختی، مسافر مقیم لا رسختی یا مقیم مسافر لا رسختی، دوه صحیح دي. ولی ٹھیک شو مولانا صاحب. نو تودیع فی سفر دغه ته وی کنه چې مسافر مقیم مسافر رخصتی او دې کې اظهار د مینې او د محبت وي. وقال ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. نبی علیہ السلام ورتوی کې چرتا سو فلان کې مشرک ملاو شو او یې سوځوي. ثم اتیناه نودیه، بیا منګرالو نبی علیہ السلام نه رخصتی اغستا. دا زموږ حضرت رخصتوغه حضرت نا رخصتی اغستا حين اردنا الخروج چې موږ اراده د جهاد کړ. فقال حضرت انی كنت امرتكم ما تاسویلو چان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، فلان کې پور سوځوي. خو اوس ما ته وحی رااله چې وان النار لا يعذب بها الا الله، دور عذاب بغیر د الله نه بل څوک نشي ورکوله. فین اخذتموهما فاقتلوهما، کہ تاسو له پلاس راشینو وی وجنه. جی باب السمع والطاعه للامام ما لم يؤمر بمعصيته. ولی یارا بٹن بدل شو نه لګوي بس دغه پان اړو من بیا بس کومه السمع والطاعه څنګه بیا خبر شروع نګي. السمع والطاعه للامام معنا تابعداري، خبر منل او تابعداري کول د امام. ما لم یامر بمعصیت، لار استاد امیر چې سو پورې تا ته د حکم شرعي مطابق حکم کوي نو د هر خبر نه مخکې اطاعت کوي. البته خدا نه خواست کې چرتا ته د معصیت خبر وکړه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بیا به د مخلوق نه منی، بیا به د الله او د رسول تابعداري کوي. جی وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحويل. قال وحدثني محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعه حق ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به. بس ګوره مقصد د حدیث دا دی چې امام امیر چره
نو دا د رعایا او نگرانی کوونکی او د رعایا او د مهلکاتنا او د تکالیفونه بچی لکه وګستا سمیر ناس دي تاسو ناس یا دروازې په دی ورکی باران کې دی او کله دروازې بندي او کله سکی نو دا خو دی امیر کاری کنه ونه شو کنه خوشي او دی امیر کار خدا غته کنه تا خیال ورته چاغه به رعایا او نگرانی کوي او د حفاظت وکي او کوشش وکي چې د مشکلاتونو او د تکالیفونو وساتي انو ګورا یقاتل من وراء الامام جهاد وکي رعایا د امام شاته او جو امام شاته او دې دا مانو چې امیر به مخکې ته به شاته نه د امیر په حکم باندې شاته د امیر نه یعنی پس ته حکم د امیر نه پته څوک دا مانو کی چې امیر به مخکې کوي امیر خو به تاسو تعلیم درکې چې دا څوک او دا څوک او دا څوک ٹھیک شو او دیمه ويتقى به او رعایا بزان بچ گئی د ظالمانو د ظلم نه په امیر سره نو هغه امیر با خپل رعایا او د پاره مخکې خبره جوړي بل مر سره به خبره جوړي چې به جنگ نکو مصلحت کو دا کو هغه کو کوشش وکړي چې خپل رعایا د شر نه او د ظلم نه محفوظ کړي جی وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا سعيد حدثنا ابو زناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الامرون السابقون وبهذا الاسناد من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني وانما الامام جنة امام چې دنه جنتون ډال دی یقاتل من ورائه جهاد کې دې شي دغیش هغه پسې او ځمن بل ټکی نه وګڼه جهاد کې بکیږي دغه د شاته نه هغه پسې اے دغه د حکم پسې جی ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه وإن قال بغیر کی چر دې رعایا او ته الله او رسول د حکم نه بغیر وي نو فإن عليه منه نو اوس دا خلاف ورزي چې دې کړی دا علیه دا وبال په دې امیر باندې منو دې خلاف ورزي په وجه سره باب البيعة في الحرب على أن يفروا وقال بعضهم على الموت لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ګورا علماء کرام بعض خلک وی چې دا بیعت چې شرط دی نو دا د اسلام د کلمې بیعت دی دې ځنه دا معلومه شو چې لکه بیعت چې څنګه په اسلام وی دا څنګه بیعت په جهادوم دی دا رنګ بیعت په میدان جهاد کې په نه تختیدو دی دا رنګ بیعت په علی الموت باندې چې زبا تر مرګ اسلام باندې تر مرګ به jihad کوم تر مرګ به اطاعت کوم دا دښ شو یوازې دانه چې بیعت اسلام دی باقی د jihad باندې عدم فرار الاعداء باندې وغيرها وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال ابن عمر الرجل او چې مدرسه جوړه کی کنه او دې باب مسله دام چې مدرسه جوړه کی نو طلباو نه بدا اول لیکل اخلي چې چوټي باندې کوي ورته کنه الله یفرو چې سبق په دوران کې فرار نه کوي ورته کنه دا عظمت اخلي اته کې دستخط وک نو ډیره خدا او چنینو الاخره دي فما سمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صبر مراد جهاد باندې کلکواله جی حدثنا عمرو بن يحيى عن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمن الحر هر کله چې زمان واقعه د حری وا یعنی هغه زمانہ د یزید ابن معاویه هجری 63 درش پیتا د خلیفہ شو او د په مدینه منوری علماو چې د دې د بیعتنا انکار وک او دوی چې کوم گورنرانو هغه معزول کړل نو دې په مدینه باندې حمله وکړه او د مدینه ډیره به حرمتي دې کړې و غایت زمانه حر وي اتاه آتن ها وای
فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال دا یولسم د ثلاثیات د امام بخاری رحمه الله نا 22 ثلاثیات دی اور 22 زینو کی قال بعض الناس سنتے جی. ثم عدلت الى ظل الشجره فلما خف الناس قال يا ابن الاقوع الا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وايضا فبايعته الثانيه فقلت له يا ابا مسلم على اي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت. وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت انس بن مالك يقول كانت الانصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأسلم الأنصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن الفضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها. یعنی مضت الهجرة لار منا ضرورت هجرت لار فرضیت هجرت فستا مکی فتح کے دونا قلت علامات لآلیاں لپاد مکی والو. قلت علامات بايعنا قال على الاسلام والجهاد. اس د ملک پر خودو خو بیات نشته کو اسلام او په جهاد باندې بیات برحال ده. باب عزم الامام على الناس فيما يطيقون. ګورا امیر ته تعلیم ورکول کیږي د دې خبره چې امیر بخپل رعایا مکلف کوي په داسې کارونو باندې چې د رعایا او د وسلان دی وي. نو معنا شو عزم الامام قصد امام په خلقو فيما يطيقون په کار کې چې دوی د وس مطابق وي. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله لقد اتاني اليوم رجل فاتاني عن امر ما دريت ما ارد عليه فقال ارايت رجلا ګور دا حدیث تام خندل عبد الله بن مسعود لقد اتاني اليوم رجل راغ ما سخنن یو سړی فسالنی عن امر ما نه تفوز یو خبر وکم ما دريت ما ارد عليه جواب را لنه راته چې څنګه جواب ورکم دیتا. نو فقال دی شریراتوی ارایت رجلا آیت ویني یو سره مؤدیا نشیطا یعنی قم مضبوط قوی تر و تازه یخرج ما عمراینا فی المغازی او دیر اوجی عمراء سره په جهادونو کې فیعظم علینا فی اشیاء نو دې په موږ باندې لازمي داسې کارونه لا یحصیها چې دغه طاقت سوګ نشلرلې په خپل قوی وي خ مضبوط وي خطر او تازه او موږ ته دا ذکرونه حواله کی چې موږ کمزور نشو کوله. فقلت له ما ورته چې والله ما ادري ما اقول لك قسم دې په خدای چې نه پوهیږم چې جواب در څنګه درکم. مدې کې ګور سمره احتیاط ته هغه موږ زمون عمراء سره بعض خلق داسي چې په خپل حق قوي وي تر او تازه او نشيتي موږ ته دا ذکرونه حواله کی زموږ د وسنه بار نسوب عبد الله بن مسعود داونه چې تابعداري مکوای یاره مال خود دې خبرې جواب نه راځي. البته موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې جو حضرت سره چې موږ په سفر وته نو نبی علیہ السلام به موږ ته داسې کارونه حواله کول چې موږ د وسه لاندې وو. نو ګوره الا ان كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام سره فاص الله یعظم علینا فی امرن قریب وا چې قصب نه کو عزم نه مضبوط والے کو په باندې یو کار الا مرتن مگر یو ځل حتا نفلو چې موږ به وکړل. وان احدکم لن یزال بخیر او تاسو کې هر سره به همیشه په خیر باندې متق الله چې سو پر دې الله نه یریږي الله نه یریږي الله نه فرمانی وکوا. وإذا شك في نفسي شيء او کله چې یو سړي په ځل کې ست تردد راشي څه مسلې نو سأل رجلا دې تپوس کې د بل کسنا فشفاه منه نو الله بدل اخلاص د شک نه ور کوي شفا صحت ور کوي اخلاص به د شک نه ور کوي. الله تجدوه چې دوی شک نه مومي والذي لا اله الا هو ما اذكر ذنياتهم ما غبر من الدنيا الا كصغب شربا صفه وبقيا قدره. قسم می دی په خدای پاک نه پاتې شوی د دنیا یو برخه الا کصغب مگر په شان دی یو خوز شوربا صفه چې
چې داغه صفا سترو بس کله شي او بقیا قدره او پاتوي دای کته خټه خاوري معنی یو حوض دې کنه غټ حوض دې تالاب دې او داغه نه خلقو بس کلی دی او بس کلی دی کته تل پاتې شوی دی نو معنی دا شو چې دنیا په شان د حوضو الو یا برخه د دنیا لاړه اوس کته تل پاتې شوی دی اوس کنه باب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس کل ګور عادت ته پیغمبر علی السلام بداو چې سار وختي با داسې زوال ته نږدې حمله په دشمن کوله چې مجاهد به تر تازه و کې کله به مثلا د اول وخت کې حمله و نشوا ماسپخین موز نه پس به بیا زوال چې بوشن موز به وک الله نه به د مدد سوال وک او بیا میدان جهاد تور کوشلو جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له كان كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا دا حدیثیات کا ايها الناس اے خلق لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا معنا تمنا ارزو مکوي د دشمن د مقابله دامو چې خدای دشمن راته مخامخ کا چې او جنگي کوم سره معنا جنگ مغواړه لا تتمنوا لقاء العدو ارزو مکوي تمنا مکوي د ملاقات یعنی سمانا د مقابله دشمن وصلی الله العافیه الله نه امن سکون غواړي ها فاذا لقيتموهم کله چې تاسو مخامخ شې دشمن سره غواړي ما او چرته داسې وخت راشي چې دشمن سره مقابله راشي فاصبرون بیا کلک شه وعلموا پوشه ان الجنه تحت ظلال السيوف جنت چره دا د سورو د تورو د سورو لاندې دي ثم قال الله منزل الكتاب ومجري الصحاب وعازم الاحزاب عازم وانصن عليهم باب استئذان رجل الامام باب دې په بیان د اجازت غوښتل د یو راعي د خپل امام نه ادم تا مغازی کی ویل دي حتی جابر چې کله واپس راتل نبی علی السلام سره جابر کی جهات را کې لګ مګ دینی تمخلار شو ایوالی فاضل کړ دې سو ریاض جی مخکره وقوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير بن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم على ناسه لنا قد اعيا فلا يكاد يسير فقال لمال بعيرك فتلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حضرت ما تراور سید وانا لا نازح لنا او زه په خپل یو اوخ باندې وما قد آیات جغستل شو فلا یکاد یسیر قریبا نو چې مدینه ته رسول الله بالکل خبر خپي عدل بدل کې دي فقال لما لبيرك استاد اوخ له سوچ لوي ما ته جی آیات سره شو دي فتخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت رستو شو فزجره نو یو دشم کې ول راواچولې وتعالى ودعاء د خیر ولوکړه وما زال بین یدی لبل قدامها یسیرو همیشه مخید ټولو خانونا بشکل امام منډي ولي بیا چې روټینګې ده منډي ولي فقال كيف ترى بيرك اوس وای او څنګه ده ما به خیرن قد اصابته برکتک دې تستاد دعا برکت ورسید قال افتبيعوني ایتما اتبيعونيه ایتما ما باندې خرڅه قال فاستحييت مال حیا رااله نمی اویل شو نمی نویل شو ما ورته وی ولم یکن لنا نازون غیرو اول خو ته څنګه چوس پمنډه شو چې بس داسې نازخ نشته چې پای باندې وب مګم راو قال فقلت نعم قال فبيعني قال فبيعته اياه على ان لي فقار ظهري حتى بس ادخل مدينه على ان لي فقار ظهري خرصوم په دې شرط چې د دې د املا به ما د پر مدینه پوری وي اوس دا خو شرط شو چې منافی د عقد نه ده ځکه هر هغه عقد فاسد وي چې احد المتعاقدين پکې فائدې نو دې کو د مشتری فائدہ شو چې تعالی او خدرک خرڅ میکا خو فقار بلا الى المدینه سماوي خو موږ دغه جواب کو چې هغه شرط مضر او شرط مفسد د عقد هغه وي چې دا شرط صلب عقد کی یعنی اند العقد وي
او کله کې عقد وشي او دغه نه پستا په مصالحت عقیدین یو خبره تیشي هغه مفسد د عقد نیوي جی. قال فقلت يا رسول الله إني عرس فأذنته فأذن لي فقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعيد فأخبرت بما صنعت فيه فلامني. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين أذنته هل تزوجت بكرا أم صيبا؟ فقلت تزوجت صيبا. فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله توفي والدي واستشهد ولي اخوات صغار زما خويني وړي فكرت ان اتزوج مثلهن فلا پوشګن فلا تؤدبهن ولا تقم عليهن ولو كما نبي ادب کولش نه نگرانی کولشي فتزوجت صيبا لتقم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه قضيت عليه بالبعير فاتاني ثمن ورده علي. قال مغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به باسا. دا ترتیب زموږ په سوداګانو کې ډېر خدای موږ په دې باندې پروا نه ساتو لیکن موږ خو ساتو خدا فصل به عقد کې داخل نو ٹھیک شو. باقي باب من غزا وهو حديث عهد بعروته في جابر هغه سړی چې اراده د jihad کې په داسې حال کې چې نه واده کړی شي حدیث عهد بعرسی یعنی مان لوي زمانه د ملاقات ناوي سره فی جابر النبي صلی الله علیه وسلم دغه تیر شوی حدیث باب من دغه تیر شوی حدیث باب من اختار الغزو بعد البناء فی ابو ریتان النبی صلی الله علیه وسلم باب د بیان دې خبرې چې غوړه کې jihad پس دا آبادی دونا مانس چې سار ګل وادو کی نو ناوی چراشی نو دغه سره jihad ته نزي بلکې اول د کور کې یو شپه دوه کی او بیا غي نه پس jihad تلار شي ٹھیک شو. او فی ابو ریتان النبی صلی الله علیه وسلم 440 سفر اواړه البته ان شاء الله دا حدیث را روان دی. یو پیغمبر دا وصیت کړو صحابه او خپل صحابه وتا بالکل سنٹر تو ګورا. حدثنا محمد ابن علا رضی الله عنه مولا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقوم لا يتبعني رجل ملك بوزا امرات نبذ ما سراغ سره چې ماری شوی د خزې د بوزي او یرید ان یبنی بها او دې اراده کې چې کوروالو کې ور سره ولما یبنی بها او لا کرینی دې باول کور تلار شي او ځان مفارق کې بیا براسي. باب مبادله الامام عند الفزع باب دې مبادله الامام عند الفزع معنا مخکې کې دل د امام د خپل درایا او حفاظت لپاره کله چې اعلان د غبرات واوري حدیث قد مر شابه. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني قتادة عن انس بن مالك قال كان في المدينة فتى فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإنا وجدناه لبحرا باب السرعة والرمس في الفضاء باب دې په بیان د تیز لر وررقصي او سرلی اسغلول پندور کول فل فضای په وخت یا غبرات هغه مخکې حدیث دی چې تاسو پک سو زلوي شابه مدینه کې چې د یاري आवाज راغی حضرت په هغه بربند اسبان خسور شو د ابي طلحه او د مدینه یک دم ټول چکر وو. وبه قال حدثنا الفضل بن سهيل حدثنا سهل حدثنا الحسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن انس بن مالك قال فتح الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا انه لبحر لم تراعوا يريګه ما خلاص انه ابي طلحة داستا اس لبحر دریاب دی. قال فما سبق بعد ذلك اليوم بیا چری هم د یو اوخنا په منډه پاتې شوی نو. باب الخروج في الفزع وحده بس باب د بیان د وتلو د امیر په وخت جنگ یوازي او دغه لپاره حدیث په باب کې نشته. کم حدیث ته قد مره کم انفا مخکره شابه سے تکرار. باب الجوع والحملان في السبيل بالکل خواته کمال کې وای ماشاءالله ما خدای له اخلاص دعا